د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو کس تپوس کوي وی د خپل نوجوانې یو عجیبه د راز واقعه او حالات راته بیان ک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای زما د راز او زما د نوجوانې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرتیا خو ډېرې خبرې دي او هغه خو د راز خبرې دي هغه زه چاته نه کوم. بهرحال دی سړی د علی رضی الله تعالی عنہ مجبورک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یو ورځ په سفر باندې تللی وم په سفر باندې روانم درې را سره ملګري او څلورم زه ومه مازدیګر او ماښام ټیم شو مونږ په یو ځای کې پړاو واچو درې ملګري را سره نور دي او څلورم زه یم علی رضی الله تعالی عنہ ښکلی هاشمي نوجوان حسین او جمیل الک حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي مونږ څلورو واړو مشوره وکړه چې شپه را باندې راله بیابان دی داسې کار به وکړو چې نمبر په نمبر به یو کس څوکیداري کوو او درې کسه به ودیو په دې باندې صلاح وشو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي په نیمه شپه کې زما نمبر راغی زه ملګرو راویښ کړم چې پاسه ستا نمبر دی څوکیداري شروع وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي درې ملګري مې اوده دي او زه ورسره خوا کې ولاړ یم څوکیداري کومه په دې کې څه ګورم حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي څه ګورم چې زما مخې ته ناڅاپه یو ښکلې حسین او جمیله جینۍ راغله زما مخې ته ودرېده ما ته آواز وکړه ای نوجوانه دې خوا راشه تا سره مې کار دی. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ورته وی چې زه خو دغه خوا نشم درتلی زما په ذمه باندې ډیوټي ده زه څوکیدارۍ ته ولاړ یم خپل ملګري پرېږدم او ستا خواله درشم. وی هغه زنانه او هغه جینۍ راته وایي ای صاحب او ای نوجوانه زه عیسایانه جینۍ یمه په عیسایت مذهب باندې ما ته د محمد رسول الله په مذهب باندې زه مسلمانېدل غواړم خو ستا نه د یو څو خبرو تپوس کومه که د هغې جواب دې راله صحیح راکړه یو څو خبرې در سره کومه که هغه خبرې او هغه کارونه دې راله وکړو نو مسلمانه بشم او که ته زما خواله نه راځې او زما د خبرو جواب نه کې زما خبره نه منې نو په الله قسم په ورځ د قیامت برې د ګریوان نه نیسم او جناب محمد رسول الله ته به دې مخامخ کومه چې زه خو مسلمانېدم خو د علي کرم الله وجهه د وجې نه مسلمانه نه شومه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي عجیبه ششو پنج کې واچولم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ملګرو نه لږ غونتې ور وړاندې شومه ملګرو ته مې پام کو او دې جینۍ ته م ورنږدې شومه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي جینۍ ډېره حسینه او جمیله وه لکه د څوارلسمې سپومۍ په شان ځلېده زما په یو نظر ولګېده چې کله ورنږدې شم جینۍ راته وایي ای نوجوانه دا راته ووایه چې زه درته څنګه ښکاره شومه زه دې ولیدمه نو زه درته ښکلې ښکاره شومه او که څنګه یمه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورته په الله قسم ای نوجوانې ای حسینې او جمیلې جینۍ والله العظیم که ما تا ته په سمو سترګو باندې کتلي ما خو صرف دومره ولیدل چې یو جینۍ او زنانه زما خواته راله ما نه لیدلې او په الله قسم که ما پردو زنانو ته تر نن ورځې پورې کتلي زه د نظر حفاظت کوم او زمونږ پیغمبر جناب محمد رسول الله مونږ د یو څیز په تمه کړی یو
زمونږ قرآن کې الله جل شانه فرمایي حور مقصورات فی الخیام، تاسو د پاره مې داسې حورې مزیدارې پیدا کړې دي چې حسینې او جمیلې دي، لم یطمسهن انس ولا جان، چې چا مسه کړې کدرې نه دي نه انسان او نه پیری. نو موږ د هغه حورانو په تمه یو په الله قسم چې موږ د دنیا جنکو ته او حسینانو ته نه ګورو. ورته وایي ښه، بیا ورته وایي زما خبرې در باندې څنګه لګي، زما ښکلې زما خوږې خبرې در باندې څنګه لګي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي په الله قسم زه په داسې محبوب باندې عاشق یما، زما د داسې معشوقې سره تعلق او محبت دی چې د هغه خبرې زما په غوږونو کې دي، والله العظیم که د بل چا خبرې را باندې خوږې لګي مراد ته جناب محمد رسول الله دی. وی زه د محمد رسول الله خبرې اورما، د هغه خوږې خبرې اورما، د هغه خوږ کلام او قرآن اورما، په الله قسم که بله خبره مې په غوږونو باندې خوږه لګي. بیا ورته وی علي لاس را سره میلاو کا، دا لاس تیر اړوان دی که چې لاس ته سره میلاو کما، زما بدن محسوس کا. علی کرم الله وجهه ورته فرمایي په الله قسم که داسې وکما، زه د جنت د حورو په انتظار یما، د جنت حورې هغې سره به ملاویږم، تا سره لاس نه ملاوم، زما پیغمبر او زما قرآن د دې نه منې کړی ما. اجینې ورته وایي ته خو ډېر تقوادار یې، ته خو ډېر پرهیزګاره سړی یې، نه راته ګورې نه مې خبرې اورې نه را سره لاس ملاوې. معلومه دا شوه چې ستاسو دین ډېر حق دین دی، ستاسو پیغمبر ډېر حق پیغمبر دی. او ورته وایي او زمونږ تربیت داسې کس کړی دی. بیا ورته جینۍ وایي خیر دی لږ راته وګوره، لږه خو مې ووینه چې زه څنګه ما، زه څومره حسین او جمیل یم. علی رضی الله تعالی عنہ ورته یو نظر اوچت که، ورته وکتل. علی رضی الله تعالی عنہ ډېر خوشحاله شوي، الحمدلله. جینۍ وی زه سړی مې جال کې ګیر که، وی څنګه خوښه دې شم، حسین او جمیله یم او که نه. علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه په الله قسم تا ته مې نه دي کتلې، چې تا ته مې وکتل نو ستا په مخ کې راته خپل خدای او د خدای تجلیات ښکاره شو، خپل رب مې ولیده، د خپل خدای تجلیات راته ښکاره شو. نو ته او ستا پشان په لکونو حسینان رانه هیر شو. د دې وجې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي، کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي، نعمتونه به یې، خوراکونه به یې، شرابونه به یې، پی به یې او شات به یې، بنګلې به یې، هر قسم نعمتونه به ورته میلاو شي. بیا به ترې الله تپوس وکړي ای زما بندګانو، ای جنتیانو سم پکار دی بل څه نعمت دله درکم او که نه؟ جنتیان به وایي یا الله نور خو نه دي پکار، مونږ ته خو هر څه میلاو دي. الله به وفرمایي یو نعمت پاتې دی، یو نعمت تر باندې بل کومه. الله به فرشتو ته اعلان وکړي زما او د جنتیانو ترمنځ ټولې پردې ختمې کړې. فرشتې به پردې اوچتې کړي، جنتیان به د الله جل جلاله دیدار وکړي، ټول به بې هوشه را پرېوځي او یا زره کاله به الله ته ګوري 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 ګوري، د الله په دیدن به نه مړېږي. الله دې زموږ نصیب کړي. سترون ربکم کما ترون هذا القمر، پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو به خپل رب داسې وینئ لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ تاسو ته ښکاري. یو بل له پکې دیکې ورکول نه. بهرحال علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ورته چې ما ستا په مخ کې د خدای مخ ولیده، د رب قدرتونه او تجلیات مې ولیدل. هغه جینۍ او هغه زنانه ورته وایي ته خو ډېر تقوادار یې،
ستاسو دین په حق باندې دی، ستاسو پیغمبر په حق باندې دی. الله سره راړوان دي کا زما هم دک تپوسونه وو، هم دک خبرې وي، هم دک معلومات می کول. لاس راړوان دي کا د اسلام بیعت را سره وکا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای زما پیغمبر چاله پلاس کې لاس نه دی ور کړی، چا نا محرم او پردې زنانه سره لاس نه دی ملو کړی، دا غینه چې بیعت کړی دی نو هغه سره لاس نه دی ملو کړی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته صادر ور مخامخ، صادر ورک په دې صادر باندې لاس کې دوا. هغه صادر علی رضی الله تعالی عنہ یو پلس کې ونیسو، یو پلس کې هغه نیسلې دی، یو طرف باندې هغه لاس یې خې دی او بل طرف باندې علی رضی الله تعالی عنہ لاس یې خې دی. او علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه جنې کلمه د لا اله الا الله او مسلمان شو. هغه جنې ورته وی اے علی تاسو چې پړاو واچو مونږم هغه قافله کې پړاو اچولې دی، د هغه زین ته زما په نظر کې وي، ما تا ته کتل، ستا للهیت او ستا تقوا ستا حسن او جمال می اولید، ما وی چې موقع ګورم تا پسې به درځم او تا سره به خبرې کوم. اوس راځه ما سره لاړ شه زمون قام قبیلې ته، زمون قام قبیله مسلمانک. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ته لاړه شه زه درځم. دا جنې لاړه خپل قام قبیلې ته او خپل قافلې ته او خپل خلکو ته د علی رضی الله تعالی عنہ د تقوا او د پرهیزګارۍ د اسلام د حقانیت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت خبرې وکړلې او دعوت ورک خلکو ته. د علی رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې، په تقوا او پرهیزګارۍ باندې، د نظر په حفاظت باندې، د الله د یری او د الله د خوف په وجه باندې الله جل جلاله د هغه زنانه، د هغه جنې، د خاندان او یا کورنۍ د مسلمانانې کړې.